بسم الله الرحمن الرحیم. جی بالکل چې تاسو ګورئ چې کوم دی نه یحیی ماشوم چې کوم دی نه هغه کوهي ته پرېوتی دی او سوشل میډیا باندې دا خبره ډېره وایرل شوې ده. نو ماشوم چې کوم دی نو 2-3 ورځې وشي چې کوهي ته پرېوتی دی او ضلعي انتظامیه ریسکیو او نور چې کوم متعلقه ادارې دي هغوی خپل کوشش کړی دی او بیا هم هغوی وایي چې زموږ سره داسې وسایل نشته دی چې موږ دا ماشوم په دې باندې راوباسو. نو دا ډېره د افسوس خبره ده چې پاکستان یو غټ ملک دی، اټمي ملک دی، هغوی کې داسې وسایل نشته دی او زموږ سیاستدانان حکمرانان او چې کوم دی نو غریب خلک چې کوم دي چې کوم میډیا استعمالوي یا چې کوم نور چې کوم کسان دي ملګري دي چې کوم دی نو هغوی همدغه وایي چې زنده آباد مرده آباد. نو هغوی چې کوم دی نو هغه کې دا ګزارش دی چې یاره دې ته وګورئ دا څه پرېږدئ او د ملک د بقا دپاره د ملک دپاره سوچ وکړئ، غریب خلکو دپاره سوچ وکړئ. او موږ خلک چې کوم دی نه خلک کم دی ته ورسېده، ډوډۍ کم دی ته ورسېده او موږ هم په دې کې اوس هم مرده آباد زنده آباد کې لګیا یو او دغه یو چې مهنګایي ده او مهنګایي ده او چې کوم دی نو سیاستدانان ورځ په ورځ مالداره کېږي او غریب ورځ په ورځ غریبېږي او بس دی خپله کورسو باندې نښتي دي چې وایي زما حکومت راشي، بل وایي زما حکومت راشي او غریب ته هیر دی او نور چې کوم دی نو دنیا چې کوم دی نو بره اسمان ته وخوته، سیارو ته وخوته او موږ اوسه پورې چې کوم دی نو په دغه کې لګیا یو چې یاره دا زنده آباد دغه مرده آباد د ده حکومت راغلو، د ده حکومت لاړو. نو پلیز مهرباني وکړئ، موږ هم د سیاستدانانو ته همدغه ریکویسټ کوو چې یاره د ملک دپاره سوچ وکړئ، د غریب خلکو دپاره سوچ وکړئ او د ملک ډېر دی ته ورځ په ورځ دی په لاندې باندې روان دی او خلکو ترقي وکړه، دنیا ترقي وکړه او موږ ورځ په ورځ باندې په لاندې ښکته باندې روان یو. زموږ همدغه ګزارش دی چې یاره ټول یو ځای شئ او د ملک د بقا دپاره د ملک د غریب دپاره سوچ وکړئ، فکر وکړئ او ډېره مننه. السلام علیکم.